السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله لرو چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست. دا وخت مازدیګری دی، په تهران کې راوتلي یو جناب لالی دی، اغا جان دی او حاجي صادق دی. دا راووتو ځو بازار ته د خوراک یو شی رااخلو او تاسو ته به هم ښکاره کړو چې په تهران کې سامان څنګه دی، ګران دی که ارزانه دی. دا چې پر کوم روډ باندې موږ روان یو، مولوي میټرو سټیشن دی او ضرورچیانو بازار دی. روز دی نو بازار چې دی تقریبا دا یوه هفته کېږي چې موږ راغلي یو، دا بازار بند دی. د نوروز د وجې نن بیا جمعه ده، پل پسې بند دی. نو دا دی لالی دی، اغا جان دی او حاجي صادق. اوس راووتو ځو، دلته به یو د ماښام دپاره یو شی رااخلو او پخوو یې بیا که ژوندو. دا ازادي چوک دی، په تهران کې وګورئ صفایي څنګه صفایي ده. او دا یو کوچنی چوک دی، ګلان ته وګورئ، دومره ګلان یې پر لګولي دي. ډېره صفایي لري. پاکستان دغه شي نظام راسي او دغه د صفایي مواد جوړ شي. الله دې وکړي چې دغه شی مثبت پاکستان کې به دا مواد ګوره موږ ته یې راولو. ډېر زیات شور دی، موټران مخامخ روډ دی. دا وګورئ او دا چوک دی، دلته چارېراو ته وایي. په ایران کې یو چوک ده چارراو، څلور ځای راځي، هغه ته چارېراو وایي، چارراو څلور بیا دي. نو دا دې موږ ولاړ یو په دا چارراو باندې او د مازدیګر د لمر کښېدو ټایم دی. هلته مالټې ترڅیم د اول واره دي چې موږ مالټې په فکر کې اورو. دا اول دا نو دا مازدیګر پر چارراو ولاړ یو، دلته یو سبزي وبزي غوښه اخلو. د ښکاره کوي چې په څو باندې کیلو خرڅېږي زموږ په پاکستاني پیسو. اوړو تشکر. هر ځای استعمالوي، مطلب موږ سره ایټیمونه را سره دي، نقد روپۍ مثلا دلته نه استعمالېږي، دلته همیشه کارډ استعمالېږي. دا مې ماته کړې ده، دا مالټه ده. دی نیلام په لګولی دی. دا نیلام دی ځکه نارې وایي، که دغه دی نارې نه وایي او نه په روډو خرڅوي. چقدر اینا؟ میشه 40 تومن، 45 تا. 45 تومن. اینه چند قیلویه؟ 45 تا. چند قیلویه اینا؟ 7 کیلو، 8 کیلو. یعنی دا 8 کیلو ده، 45,000 تومنه باندې ده، یعنی 45,000 300 روپۍ راځي. نو خو ارزانه ده. اغا جانه دا خو ماشاءالله ډېر صفا دی. په صفایي کې خو دا خلکو وړګي ده، ډېر صفا ده. دا چیز دی اغا جانه ده، دا ایسکریمان دي، د هر ذایقې سره خپله پراته دي، ښه د هر ذایقې سره. یعنی شات دي اور دا اصلي شات دي، دا فارمي دي، فارمي شات دي، فارمي شات دي. او ایسکریم دی، شات دي، دا خو ډېر قسمونه ایسکریمونه دي. ګوره د فوډ درې کاچوغ ایسکریم به په څو وي؟ درې ایسکریم مثلا درې کاچوغ اسکوپه. زموږ پاکستاني په 80 روپۍ یا 70 روپۍ. او دا د سبزي دکان دی. او د ایران نه دي، دا د کوم ځای راځي؟ دا د لبنان راځي. ښه لبنان خوږې وي، دا خوږې وي. یا دا خوږې نه دي، دا نمکینه دي. نو خاص کر خوږې چې دي له رنګه خو ډېر خوند کوي. له رنګه خو ډېر خوند کوي. مثلا دا د لبنان دي، دا د لبنان دي. او دا کیوي چې موږ راځي، دا بیا خاص کر د ایران، دا خو د ایران پروډکټ دی. دا کوچنی کریټ راځي 300 روپۍ. دلته په څو دی دا؟ دلته دا په څو دی دا؟ پلي هم د ایران خلق زیاته ده، بیخي زیاته ده. ښه پلي هم زیاته ده. دا کیلو دلته په څو دی اغا جان؟ هلته کوچنی کارټون په 300 روپۍ. دا 2,500 روپۍ تومنه باندې کیلو دی. نو زموږ څو جوړه شي؟ تقریبا زموږ 45-50 روپۍ جوړه شي. دا بیا چشتي اغا جان؟ څو د دې دکان دی، یعنی برګر دا فلافل دی او چشتي وي؟ فلافل فلفل
فلفل وای. يعني فلفل د تور رچ يعني دا د دې په نامه باندې او دا سمبوسي دي دا پکوړې نه دي دا پکوړې نه دي دا پکوړې نه دي هغه جان پکوړې هم دي او سمبوسي هم دي دا هغه سمبوسي لګي سمبوسي دي برګر لګېدلې دي برګر د برګر یا دي يعني سندویچ نمونه به پېژنو ښه دا پښتون دی دا فلافل فروشي ده ساندویچي ده فلافل چې ده له نخودو نه پیازو نه او سبزیجاتو نه آماده کېږي نو ډېر خوندور فلافل ده ویژه یکه تهران ده نوم لري دا تهران کې ته د کوم ځای زه د افغانستان یم افغانستان کې د کوم ولایت یې د کابل یم دا ستاسو نوم دی ذبیح الله دا د افغانستان د کابل سره تعلق لري او په ایران کې میشت دی او دا د دوی دکان دا څه ګډ دکان دی او دا ګډ پښتانه دي نه نه دا موږ کارګران ته څه کار ورسره کوئ ښه نو څه پیغام ورکوې خپل کابل کې خپلوانو ته افغانستان والا ته او پښتنو ته پیغام افغانانو ته دا ده چې افغانستان کې یو صلح سرتاسري راشي افغانستان آرام افغانستان وي چې موږ لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو خپل وطن کې رستورانتونه جوړ کړو ذبیح الله را سره ولاړ دی د افغانستان سره تعلق لري پښتون دی او په افغانستان کې د کابل اوسېدونکی دی او دلته په ایران کې کار کوي مزدورۍ ته راغلی دی او د ده دا پیغام دی چې یاره موږ ملک الله پاک را جوړ کړي او موږ خپل ملک ته ولاړ شو دا مسافرۍ خلاص شو چاته خپل وطن کشمیر ده ما ته کشمیر ده د کابل کلی دا ګناه ډېر ښه خوند یې وکړ تاسو مو خبرې وکړې جانو دا څنګه شیان دي شامپوګان دي دا به خالي د صابون او د دې شامپو دکان دی ښه شیمپو دلته چې دا ښه شیمپو په څو وي یعنی د لاس پرېونځلو د خالي د هینډ واش وو یعنی دا چې دا خاص کړ دا د کالی او خوشبو لپاره استعمالېږي چې مینځي څه وخت یې مینځي او دا چې کالي پرېونځي دا د خوشبو لپاره یو ډاکټر ورچي لکه هغه زموږ د پاکستان صابون چې دی هغه کوم سمایل چې لري دا به د هغې دپاره نو دا په څو دی دا بوتل دا خو ډېر غټ دی هغه خوا ته لیکلي دي شاته ته وګوره شاته دا چې دی یعنی 10,000 تومنه دی 10,000 تومنه نو خو شپېته یو سل اتیا روپۍ راځي او دا رقم یو سل اتیا 10,000 تومنه شپېته روپۍ راځي او شپېته روپۍ راځي یو سل اتیا روپۍ دا په یو سل اتیا روپۍ دا دومره غټ بوتل دی دا چې اوس د بل انټرنیشنل اخلي دا خو په 1500 نه سي اخیستل او نه سي اخیستل بالکل دلته دا ګرد دا خوشبویات یا دا خوشبویان دي مختلفه کمپنۍ غدي دا به شامپو دی دا د لاس پرونځلو او هغه بیا دا غلیر کوي دا کالی باندې کالی چې دا غونه راځي هغه لیر کوي او دا په څو دی مثلا دا نو کېدلی چې دغه 300-400 روپۍ باندې 15 لیټره والا دی نه دی صحیح ډېر زبردست شدابل دی ډېر زبردست شیان دی دا شیمپو دی د کور غټ دی دا د غسل شیمپو دی مثلا دا په څو دی نو دا د ویښتانو دی او دا د ویښتانو دا په څو دی دا غټ بوتل مثلا دغه 200 روپۍ باندې غټ بوتلان دي او دا به د ایران ډېر پخوانی صابون دی ګلنار دا ګرده بسته مطلب په 100 روپۍ ده څه وایه په 100 روپۍ صابون دی شپږ دانې صابونان دي په 100 روپۍ دي هغه جان دا خو چې سړي په پاکستان کې پیسې ګټل هغه دلته کوي نو بس دا ډېرې دغه رقمونه بس دا دی د هغې باوجود په ایران باندې پابندیان هم لګېدلي د هغې باوجود دوی خپل د ځان ډېر سهولتونه ورکړي دي دا بیا چې دوی سره په 100 روپۍ 3 دانې دي مثال نه دا په 100 روپۍ 3 دانې دي دا ډېر ارزانه دی هغه جان ډېر ارزانه دی او دا په شام خو ګرده دوی خپل دي که د بار غم ورسره دي دوی ګرده ټوټل خپل غدي د بار شان دلته بیا یو حساب دی چې د بار شان دی نشي ایږدولی په دې وجه باندې پابندي ده د بار شي باندې پابندي ده ټکس دوی به لایسنس اخلي دغه شي دا د دوی اچار دی تقریبا د دوی اچار دی سلام دا چیش دی هغه جان ده رسې دی د لیمبو او دلته د هر سبزي دا بل دی اچار
دا اچار سرکه کې بند کړی په سرکه کې باندې کړي دا خو زیتون معلومه شه او دا د زیتون باندې یعنی هر شی د دې خپل یو پیک یا پیک دی دا یې هسته چې دوړې موړې پر پرتې یا دا بیا چیشت دی ټماټر دی ټماټر پیسټ یا دا پیاز دی دا پیاز دی دا بیا چریغ دی دا بیا د مرچو دی دا بیا د بادرنګو دی دا په څو دي هغه جان دا په څو دي نیوی زره تومنه دی اته اتیا زره نیوی زره کې پاکستانی څو جوړیږي هغه جان پاکستانی تقریبا داسې 600 روپۍ جوړیږي 600 دا لږ ګران نه دی دا یعنی پیور شی دی یعنی و دا بادرنګ دی او دا بادرنګ نه دی هغه څه ورته وایي او چمبرخیال غدي او شنو نازک خاص کر اصلي خوراک دغه دی دا زیتون دی او دا زیتون ډېر ښایسته خوراک دی ډېر استعمالېږي لکه موږ چې په پاکستان کې اکثره د زیتون تیل استعمالوو دوی بیا زیتون باغات لري باغات د څه سره چې استعمالېږي دا بیا ځینې دي هغه جان دا انګور دي او انګور دي دا څنګه او ټیک دا په څو دي دا 2000 زره دي 2000 زره دي او 2000 زره یعنی څو رالی 200 روپۍ رالی دا او دا بیا شات دي ویني دا شات دي دا دي چې ګر سره هغه د ګوتې لا په پښې کې ده او صحیح دا چغد بود سادوسی یو لک 1000 تومنې دي او 900 روپۍ دي بادار دي ورکشمش دي په دغه شات دا خپل یو ځان ته یو کوشه جوړ کړی دی دا په څو دي دا کوم څه جنوالی دا هغه د کشمش دا شان دا خو نو دا خو بس مختلفه قیمت دي چې کې په ارزانه دا د چرګان دانه په څو ده چرګان دانه اتل زره ده تقریبا شل ده لای دا ګرانه ده او هو دا ګران دا بیا د شرکې غړي دي دا په څو دي او دا په څو دي هغه کیلو غړي دي وارمین کمپنی دا وارمین کمپنی هغه چنده یعنی 4 لکه 20000 تومنه ده یعنی سل کم 3000 روپۍ ده پس سل کم شو دا 10 کیلو غوړي دي وارمین کمپنی غدي او دا په 100 روپۍ کم 3000 روپۍ دي دا چې موږ خپل ته موږ ځل تا خدا په څوي دا به تقریبا 5000 زره ولې چې دا 10 کیلو دي 5000 یو سر کم ولې ته 500 هغه سلام وکړه جنوالی مختصر یو لک 70000 تومنه باندې دا 6 کیلو صرف دی په څو جوړیږي یعنی څو جوړیږي یعنی دا 1000 روپۍ هم قریب جوړیږي دا د ډرای فروټ دکان دی ګو څه ویاله ماشاءالله ډېر زبردست انسان دغه شی ډېر صفا ډېر بهترینه او په ډېر ښه ریټو باندې څه ډیکوریشن هم کړی دی او دا مختلف دونه ښایسته بهترینه ټوپیانې دي کلرفوله ټوپیانې دا د ایران ښکلي دی او se può scusare يرزق شغل ما شاء الله بيكون تخفيف في السيستم هو سنة تسليكات سنة طريقات يعني یو شی ما نور دې شی ځای کوي نه یا دا وګوره د انځر وګوره هر شی یو کار اخیستی دا خوش کړی دی وګوره ونه نو زه دا هم لار شي کار د کچرې د پاره وګوره یو چوډه کې نه دی پروت پر دا دکان کې وګوره دومره کچره نشته دا خپل شیان نشته په خپل ځای په خپل حساب باندې پروت دی خو بالا دکان څخه ټپ ته وګوره څنګه سیټینګ وکړي دا زه 300 روپے آی صادق هغه صاحب د باندې او راځه دې مختې لکه موږ د دکان د ښکارا کو دکان وګورئ ماشاءالله دونه شسته جوړ کړی حالانکه دا داسې
خاص پراپر ښار هم نه دی هو د سایډ باندې لیکن ډېر زبردست جوړ دی دا وګورئ بادام یې داسې مات کړي دي هو بادام یې داسې میده کړي دي دا جلا نشود شیان دي بس دا به درته ووایي زیات نور څه ووایي جان دا خو بلا شیان یې بله ګډ کړي دي و دا چهارمغز دي څلور شیان دي دې کیلو شیان کړي دي دا چې دی 2,80,000 افغانه کیلو دی 2,80,000 یعنی 2,200 روپۍ راځي حاجي دا دروازې څه سیسټم دی هلته د بنې بټنان لګېدلي دي ورور شراسي هر چاته نه خلاصېږي ښه ته به خپل روم ته ګنټۍ وایې ستا روم ته هلته بیل ولاړې هغه پورته کوي هلته به بټن وایي دروازه دلته خلاص ښه دلته دا دې ځای کې ځای کرنټ برنټ دی یا و دا ګوره خپل سیسټم ورته جوړ کړی دی نو دا نو د دوی ولاکه شي ښه دا دروازه کې د سیسټم دی هلته د بنې بټنان لګېدلي دي د هر کور خپل بټن دی نمبر دی 1 نمبر زموږ روم دی 1 نمبر بټن مو ورته بیل ورلی زموږ سړی شناستي هغه ته په روم کې دروازه نشته خلاص راکښه درنه غواړي یو شی نه څنګه ښه سیسټم یې جوړ کړی دی بس دا اوس لاک دا نسته چې د شپې پر 12 بجې بنده که پر 1 بجې بنده دا زموږ وطاق دی او دا نورلا دی نورلا چې دی دا د کاپیسا سره تعلق لري او د لې په ایران کې پاته کېږي ستړی مس څنګه شه دی د ستا ملګری دی ستا ورور دی ښه کسر دی که مصر دا د نورلا ورور دی ښه ګایډر هم دی دلې چې د خلک ګایډي او چا او سامان چاته په بازار کې چې کوم شی اخلي بازار کې څوک شی اخلي په تهران کې بیا نورلا چې دی هغه مدد ورسره کولی شي څورې چې موږ راغلي لالی چې دی موږ ته دا نوي نوي کانې راپخوي ګورو چې نن چشت راپخوي او حاجي دا دی ورسره دی دا مشوره ګرده زه کوم دا شی دا چې دی دا خو پریش دی او دا مطلب یعنی د ناشتې سره او د خوراک د بوتل انډې شړومبې ونومبې هر څه انتظام شته د یاران دوستان د وطاق د یاران لپاره نو دا وخت چې دی چې ستا یاران ستړي هم دي دا چې دي شیدې دي دا د بوتل شیدې مې راواخیستې او شیدې دي د دې و شیدو چای ته شوق سوی و خاص کر د چا سوی و خاص کر د عصمت الله کاکړ صاحب زما او د ده دواړو ډېر سوی زما لا دومره نو څه خبره زه د مجبورۍ د دې د خاطر او پاتې سو دا چې کوم دی یو شی زه دروښیم په ایران کې چې کوم کورونه دي دا چې راننوځي اوله واره یو غټ هال وي او د هال له څنګه سره بیا سمدلاسه داسې کچن ورسره وي د کچن له څنګه سره بیا کمرې او واشرومان اکثره په کمرو کې نه یاوه او دا مثال واشرومان دا چې دا په کمرو کې زموږ ته کورو ته رانه دي چې په هره کوټه کې خپل واشروم وي او په هغه کې دواړه مثال دواړه سیسټمان پکښې دا کچن دی د کچن هم په حال کې راخلاص دی دا وګوره دا یو حال دی کښنی هغه خواته غټ حال دی ښه او دا به زه د ښکاره کړم دا یوه کمره ده دا یوه کمره ده دا دلته یو ملګری موبایل باندې لګیا دی دا بیا بله کمره ده دا څو شپې چې زه راغلی یم بیا په دا کمره کې اوسم دا کمره ده دا دغه کې زه اوسم او دا زما بیګونه دي دا موږ دا وننه اوس چې موږ راوړو هغه چشت راوړل د هغه څو پیسې دا د ناشتې لپاره انډي او بسکټ دي او دا چې دی دا ډایمنډ والا دی دا کودینې ذایقه دی که دا دوه بوتله شړومبې موږ اوس راواخیستې دا پیکټ بند په ډبه کې بندې چڼې دي او وچولي دي ځم چولي سره انګور دی سره انګور دوې ډبې شیدې مې راواخیستې دا لاچي مې راواخیستله دا د ناشتې سامان ولې بل څه شوي دا سلاد و دا خو لا چلوي لکه دا ګره په څو دا 1100 کې د پاکستان په کالدار و 1100 مطلب یعنی په دې کې زموږ د شام تندوري چای او د سهار ناشته و او دې خواته چې بیا دا فریج چې دی دا د ایران خپل جوړ دی دا د ایران جوړ دی ورته وګورئ ډېر غټ فریج دی او دا لاندې بیا جلا خپل یخ ځای دی دا د جلاد یخ ځای دی ټیک دا د غوښو ځای دی دا د یخي ځای دی صحیح
دا به سبزیان وي شي بار بار خلاصېدن ضرورت نشته سید ته اوبه ور واچوې او بس ټیک شو مثلا اوبه چې خالي ګلاس مې تر ټچ کړ دا بیا د خپل د ډسپوزیبل ګلاس شي صحیح دی دا خوا د خو نو دا فرنټ لوډډ واشنګ ماشین دی 7 کېجی دی دا ښه د دوی خو نو اوبه ډېرې دي بدلې کالي ورته څښه بدلې وچې کې صفای کې راته سي کې وکړه دا ته څه وایي جارو برقي ورته وایي دوی ته جارو برقي ورته وایي موږ خو نو د انګریزانو لفظ ځان کړی دی ویکیوم ورته وایي دې ته دا بل شی چې پروت دی دا چلم دی چلم دا ګرده ګرم دي دا ځایونه په دې وتا ګرده ده نو لیتا سیمه دی نه او ټیک دا ګرده ده ګرم دی دا ځای هم ګرم دی دا ورولي کې رسېږي دلته نه به دا ګرمایش خپل خوشي دا وتا خپل ګرمي دا شټوپ نه غواړي دا شتون نه وړي مثال دلته ګیس کې د لګوي کډیر یخ بیا باغ لګیاو چې ډېر یخ وه د دغه ځای نه راګرځېدی یخ دا د ګیس دا شاته وګورئ دا د ګرمو اوبو سیسټم دی دلته هم دی په کونج کې هم دی او په دا فرش کې ګرځي په دا فرش کې دی په بالا هم دی او په چت کې هم دی په دې کې دا پیپونه بیول سوي دي دا اوبه چې کوم دي دا د ګورنمنټ له جانب څخه راځي بیا په دا مکان کې ترجی په هر مکان د لاین کړی دي موټرخانه د شروع وایي د لوګه چې شته د شپږ ته ګرمه اوبه راغلي دا راځي په دوه د شهر دی بلان موټرخانه د اوبو ګرمه هغه د وجه صحیح دي مثلا دا بلډینګ نو دا زموږ وطاق دی او دا چې کوم د پاکستان خلک د هغو له ځان د چکه خامخا راوړي چکه شروع شوله دا د چکې مقابله ده ښه دا ما و غاجان دا ورسره انډیوالان مخکې ما واجولو او غاجانو لاله یې ول ښه هغه دوی نه ګټلی ګټلی نه سوله مثال اوس پیر بدل شو اوس بیا ګورو چې څه چم کوي دا وری څنګه دا دی نو زما وری دی دا نه راغلی